موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم. څنګه او دا پاتې شي کنه وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسته إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. دا پاتې شو دا سلسله د سبقونو چې کومه شروع ده نومدقه اهل مکې والو ته دعوت دی مشرکانو ته چې تاسو د الله توحید ته راشئ او د الله پر رسول باندې ایمان راوړئ او په قیامت باندې ایمان راوړئ. دا غټې غټې مسلې وي چې دینه مشرکانې مکه منکرو د الله یووالی نه مانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت نه مانه او دار آخرت نه مانه یعنی دا معنی نه منله چې دوباره به بیا ژوند دی او هلته به الله حساب او کتاب کوي. نو په دې کې الله رب العزت فرمایي وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسته کله چې اوسکو منګه خلکو ته مهرباني فست تکلیف او ضرر نه مستهم چې دوی ته رسېدلی اذا لهم مکر فی آیاتنا ناسا په دې دپاره تدبیرونه یي ناکاره تدبیرونه یي په آیاتونو زمونږ کې قل ته ورته ووایه الله اسرع مکرا الله ډېر جلد دی په اعتبار د تدبیر سره ان رسولنا یکتبون ما تمکرون یقینا پیغمبران زمونږه یکتبون ما تمکرون لیکي هغه چې تاسو څه چلونه کوئ او څه تدبیرونه کوئ. نو وإذا أذقنا الناس کله چې اوسکو من خلکو ته نو د خلکو نه دا معنام د چې عام خلک مراد دي او دا دام د چې دا اهل مکې سره خبره ده کله چې اوسکو منګه دی اهل مکې ته رحمتا مهربانی من بعد ضراء پس تکلیف نه مستهم چې دوی ته رسېدلی دا ابو سفیان زوی د حرب راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته وویلي چې دا ته ځان ته رحمت للعالمین وې دا ستا قوم دی دا هلاکیږي او تباه کیږي. نبی علیه السلام خیرې کړې وې چې الله رب العزت دې باندې داسې قحط راولي څنګه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې 7 کاله قحط راغلی و دغسې قحط په دوی باندې راولي. نو دوی په ډېر لوی تنګ ژوند کې و په لږ او په تنده کې و دې حده پورې چې مردارې وخوړلې او دا سرمنې به یې په اوبو کې خوټ کولې او د هغه به یې چې کوم دی څکلې او چې څه ګندګۍ وي دا به یې هم خوړلې. نو ابو سفیان زوی د حرب پیغمبر خوا پسې راغی چې ته دا ستا قوم دی د دې لپاره دعا وکړه دا خو هلاکیږي او تباه کیږي او که تا دعا وکړه موږ باندې دا حالت ښه شوه نو موږ به ایمان هم راوړو.
نو په دې درې واړو آیاتونو کې دې خبرې ته اشاره ده. الله فرمایي اذا ازقنا الناس، کله چې اوسکو من خلقو ته، عام خلقو ته یا قریشو ته، رحمتن مهربانی من بعد الضراء، پستا سختینا، باران پی راولو پست اچوبنا، سوکالی پی راولو پست قحطنا، صحتون ولورکو پست بیمارونا. نو اذا لهم مکرون فی آیاتنا، ناڅاپه دا اذا مفاجاتیه دی، ناڅاپه د دې دپاره تدبیرونه یې په آیاتونو زمونږ کې ناکاره تدبیرونه. مکر دی ته وایي چې داسې پټ او خفیه سړی سازش کوي او هغه د الله په آیاتونو کې مکر سو، د الله آیاتونو ته دروغ نسبت و چې دا دروغ دي، دا الله تعالی دا خبره نه ده کړې او نه دی الله پیغمبر را لېږلی دی او نه دا د الله آیاتونه دي. قل تو ورته ووایه پیغمبره الله اسرع مکرا، الله ډېر جلد دی په اعتبار د تدبیر سره. یعنی تاسو هم د حق خلاف تدبیرونه کوئ او الله رب العزت ستاسو خلاف تدبیرونه کوي، خو د الله تدبیر ډېر تیز دی او د الله د تدبیر چې کم تاثیر دی هغه ډېر اسرع او جلد دی چې تاسو په ځان باندې پوهیږئ نو تباه او برباد کړي بیا یې. همدغه وجه وه چې په دای کې په بدر کې یو دچکه وله ورکړه او 80 کسان یې ترېنه مردار کړه او 80 کسان یې ترېنه په قید کې بوتله. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یقینا زمونږه کرام الکاتبین چې دي لیکي هغه چې دوی کم تدبیرونه او چلونه کوي، دوی چې کم پټ تدبیرونه کوي نو هغه زمونږه محافظین پرشتي هغه لیکي. نو چې کله د دوی دا مکرونه او تدبیرونه د اسلام خلاف او د پیغمبر اسلام خلاف او د مسلمانانو خلاف دا زما د پرشتو نه پټ نه دي، نو زما نه به څنګه پټ شي؟ ما نه خو بلکل نشي پټېدلی. دا مخکې الله فرمایي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي الله غزات يسيركم چې رواني تاسو لرا او بوزي تاسو لرا فی البر په اوچه کې والبحر او په سمندر کې حتی اذا کنتم فی الفلک حتی چې شئ تاسو په کشتۍ کې وجرینا بهم او روان شي دا کشتۍ په دوی باندې بریح طیبة په باد موافق او وفرحوا بها خوشحاله شي دوی په دې باندې ډېر جاءتهم ريح عاصف راشي دوی ته یو باد سخ نامخالف وجاءهم الموج من كل مكان او راشي دوی ته چپې د هر ځای نه د سمندر د هرې حصې نه وظنوا او د دوی دا یقین راشي چې انهم احیط بهم یقینا ګیره واچولی شو په دوی باندې دعوا الله مخلصین له الدین نو رابلی دوی الله لرا په داسې حالت کې چې خالص کوونکي الله لرا تابعداري او وی په خوله لئن انجیتنا من هذه قسم دی ربه که تا من خلاص کړو د دې مصیبت نه د دې هلاکت نه لنکونن من الشاکرین نو شو به موږ د قدردانو د نعمتونو ستا د نعمت قدر به وکړو
ستا توحید به اومنو، ستا پیغمبر به اومنو، قیامت به اومنو، پرشتي به اومنو، کتابونه به اومنو، دا ټول به اومنو، ستا د نعمتونو به قدر وکړو. نو الله فرمایي هو الذي یسیرکم، الله هغه دی چې روانوي تاسو له او بوځي تاسو لره. سیر تللو ته ویلی کېږي، سیرو فی الارض، ځئ په ځمکه کې، او فی البر په اوچه کې د بر نه مراد اوچه ده. په دې اوچه کې الله تعالی تاسو روانوي او ستاسو حفاظت کوي په ذریعه د سورلو باندې چې اوښان دي او اسونه دي او قچرې دي او خره دي او البحر، او دارنګې روانوي الله تاسو لره په سمندر کې په ذریعه د کشتو او د جهازونو باندې، د جهاز په ذریعه، د کشتۍ په ذریعه، د بیړۍ په ذریعه باندې، د لانچ په ذریعه باندې تاسو په سمندر کې الله روانوي. اوس په دې اوچه باندې چې کوم مصیبتونه راځي د دې یو حیثیت دی، او چې په سمندر کې کوم مصیبت راشي دا بل حیثیت دی. یعنی په اوچه کې چې مصیبت راځي نو دی تښتېدلی هم شي یو خوا بل خوا ته، او په سمندر کې چې دی په کشتۍ او په جهاز کې ناست او مصیبت راشي د ده د تښتېدلو هیڅ لار بیا نه وي. د دې وجې نه الله تعالی سمندري او بحري مثال ذکر کوي د دې لپاره. حتی اذا کنتم فی الفلک، حتی چې تاسو موجود شئ په کشتۍ کې او په جهاز کې، او وجرینا بهم روان شي دا په دوی باندې. نو ګوره دې ته التفات وایي. حتی اذا کنتم دا مخاطب دي الله ورسره مخاطبه وکړه. کله چې تاسو موجود شئ په کشتۍ کې نو بس یې ونه ویل چې وجرینا بکم او دا په تاسو روانه شي، نه دا په دوی باندې روانه شي. دې ته التفات وایي. دا د علم فصاحت او بلاغت یو ډېر لویه قاعده ده چې دا د مخاطب نه چې کوم دی غایب ته او د غایب نه مخاطب ته او په مختلفو طریقو باندې التفات راځي. وجرینا بهم روان شي دا کشتۍ په دوی باندې، یعنی په تاسو باندې، بریح طیبة، په یو باد مزیدار باندې. د مزیدار باد معنا دا ده چې دا باد دا د کشتۍ سره موافق دی. کشتۍ په کم طرف روانه ده نو باد په هغه طرف باندې الوزي، په مزه مزه باندې او کشتۍ روانه کړي. ځکه چې کشتۍ په تیر تاریخ کې د هغې دپاره دا د انجن او د موټر دا ذریعه نه وه چې په تیلو باندې ګرځېدل، بس په هغې باندې یو پاس بادبان لګېدلی و، داسې جنګله به یې ساده کړی او په هغې باندې غټ څادر به لګېدلی و، او هغه څادر چې باد به راغی بس هغه څادر برسې بار ووته و په زور باندې او بس روانه به شوه. نو چې کله دا موافق باد دوی باندې لګي وفریحو بها، خوشحاله شي دوی په دې باندې، او ښه په عیش او په آرام کې او ښه په مزو په چلچو کې روان شي، او لا په غوږ باندې ګوته کېدي، لوب هم پکې ووایي او ټیپ هم پکې لګولی، ښه په چرت کې رواني. جاءتهم ریح عاصف، راشي دوی ته یو باد ناڅاپه سخت، عاصف په معنا د سخت، سخت خطرناک زول راشي. او وجاءهم الموج من كل مکان، او راشي چپې د هر طرف نه. موج اصل کې دا اوبو چې د تیزې هوا د وجې نه دا هوا یې داسې یو ځای نه اوچتوي بل ځای ته، نو دا ګډې وډې شي د اوبو او هغې ته موږ چپې وایو، موجونه ورته وایو. بس دا موج ورته راشي د سمندر د هرې حصې نه، د دې طرف هم د اوبو غر راوچت شي او د دې طرف هم راوچت شي او د دې طرف هم راوچت شي او د دې طرف هم راوچت شي، د هر طرف نه په دوی باندې دا چپې راشي. وظنوا، او دوی ګمان وکړي
یعنی یقین کی چې انهم احیط بهم یقینا ګیره واچولی شو په دوی باندې دوی راګیر کړی شو لکه څرنګه چې دشمن خپل دشمن راګیر کی او د هر طرف ناکبندي ورته وکي او دغه دشمنانو راګیر شو خیال راشي چې بس اوس موږ مړي شو دقسې دوی په ذهن کې دا خبره کیني چې بس موږ نور هلاک شو او تباه شو دعوا الله مخلصین له الدین نو رابلی دا الله لرا په داسې حالت کې چې خالص کوونکي الله لره تابعداري د دین دلته په معنا د تابعدارۍ دی رابلی الله لرا مخلصین له الدین په داسې حالت کې چې خالص کوونکي الله لره تابعداري یعنی صرف الله ته چغې وایي اے الله را مدد شي اے الله را ورسېږي اے الله موږ دې مصیبت نه خلاص کړي دا چغې وایي د مفسرینو لیکلي دي او خاص کر علامه الوسیم لیکلي دي مولانا شبیر احمد عثمانی هم دا لیکلي دي مولانا شبیر احمد عثمانی وایي مؤمنانو دا براینا مسلمانانو له په خپل ځان باندې سوچ پکار دی دا براینا مسلمانان چې دي چې کله دوی په راحت کې وي نو الله تم چغې وایي او غیر الله تم چغې وایي اے الله هم وایي او پیره بابا را مدد شي هم وایي اولیاء ځوانه را ورسېږي هم وایي دا وایي دغسې او چې کله دوی په مصیبت کې راګیر شي او سختی پہ راشي نو صرف غیر الله ته چغې وایي اے پیره بابا را ورسېږي یا ځوانه را ورسېږي اے د ګوټ مړني را ورسېږي او اے دس په دس بابا را ورسېږي او څو پکې مدي بابا ته چغې شروع نو ته لږ سوچ وکړه په دې باندې علامه الوسي وایي چې ته د دې خپلې زمانې د مشرکانو ته م وګوره او د مکې مشرکانو ته م وګوره چې د مکې مشرکانو به بوتان هم رابلل او الله به هم راباله چې کله به راحتو او چې کله به تکلیف راغی قرآن وایي نو صرف الله مخلصین له الدین صرف الله به راباله نو یې سوچ وکړه چې زما او ستا د زمانې دا مشرکان ډېر بدترین مشرکان دي او که د مکې مشرکان ډېر بدترین مشرکان دا خود بدترین دی چې دی د راحت په وخت کې الله ته چغې وایي او غیر الله ته هم چغې وایي او کله چې د سختۍ وخت راشي نو صرف غیر الله ته چغې وایي دا بدترین مشرک نه دی دا د دې مولوي صاحب دی نیکه غټ عالم و نو هغه دلته په دې مردان کې د یو سړي سره بریلی و د هغه سره مدرس و نو یو ورځ موږ راتلو هلته د مردان نه بهر میروس بابا دی زه په ډیرۍ باندې یو بابا پروت دی هغې ته میروس بابا وایي نو هغې خوا کې بس دا بس ګډوډ شو چې بس ګډوډ شو نو ښځو چغې کړې ویل یا میروسه بابا را ورسېږي خیر وایي زه چې لاړم ناوخته شوی نو مو ته مې وویل چې تاسو نن ناوخته وایي ما چې دغسې بس موږ باندې قابو اورېدلی خو ناشنا خبر دا و چې ښځو چغې سازي کړې چې ای میروسه بابا وایي هغه بریلي وویلې چې اصل موحدین دغه ښځې وي دا چې ویل ای د میروس بابا را ورسېږي که نه دا اصل موحدین وي وایي ځکه چې دې معنا دا ده چې ای ربه د میروس بابا را ورسېږي نو الله دې غر کا چې دا میروس ورسره ذکر کوي نو میروس څه شی دی چې دې ورسره ذکر کوي الله ولې نه رابلې داسې دا زه فرضي خبرې نه کوم دا واقعي خبرې زه تاسو ته کوم چې داسې خلک هم شته دی بلکې زمونږ دا لرتې دیوبندیان چې دي کچه دیوبندیان دا هم بریلیان دي دا هم بریلیان دي دی عقیده او د بریلیانو عقیده یوه ده دوی هم پکې نیازبینان لګوي
او دا چې کوم دی ذوات فاضله پکې اړی راړی او بیا وایي عقیده ستا خرابه ده. ستا په عقیده کې غرونه دي خدای غر کړي یا ته پکې چې کوم دی په ذوات فاضله مني، زه پکې په ذوات فاضله هم نه منم، زه الله منم، فقط الله منم. څنګه زما عقیده خرابه رسته ده درسته ده؟ نو دا ځوانان دي، ځوانان مخلصین له الدین، خالص کوي الله لره تابعداري او وایي لئن انجیتنا من هذه، اے الله زمونږ د قسمی که تا خلاص که مونږ د دې هلاکت نه چې دا چپو د دې سمندر نه دې مونږ وویستلو، لنکونن من الشاکرین، خامخا شو به مونږه د قدردانو د نعمتونو ستانه، ستاسو د نعمتونو قدر به مونږ وکړو. دا معنی د ابو جهل زوی دی عکرمه نومې دی، صحابي دی اوس او ډېر لوی سړی دی. کله چې فتح مکه وشوه نو دی وتښتېده د سمندر غاړې ته. چې د سمندر غاړې ته وتښتېده او په کشتۍ کې کېناسته، کشتۍ روانه شوه او چې دې موجونو ته ورغله غټو غټو چپو ته، په هغه ځای کې ودرېده. اوس کشتۍ نه ځي. مانډګي ویلې، مانډګی د کشتۍ ډریور ته وایي، مانډګي وویلې چې او خلکو هغه یو خدای ته آواز وکړئ کوم اسمانونو والا خدای دی، او دا ستاسو دا کوم خدایان چې دي دا چوټه چوټه خدایان دا څه کار نشي کولی دلته. نو عکرمه حیران شو. عکرمه ویلې چې یعنی دلته منګه زمونږه خلاصې به صرف هغه ذات کوي کوم ته چې موږ محمد را بللو، د کوم دعوت چې موږ ته محمد راکاو، یعنی هغه قدر به موږ خلاصوي، او د لات او منات او عزا په دې کې څه نشي کولی. هغه ویل او نشي کولی. نو ویل ښه ده، الله سره یې واده وکړه چې ای الله که زه تا د دې مشکل او مصیبت نه خلاص کړم نو زم به او لاس په لاس ته محمد صلی الله علیه وسلم کې एकदम بیعت به ورسره کوم په اسلام باندې. الله سره وعده وکړه. حبشه کې چې هلته کوشو د ده بیبي دا ام حکیم ورته وایي، هغه راله یا رسول الله که عکرمه ماف کې چې زه راولم. نبی علیه الصلاة والسلام چې سره ذاتي دشمنی نه وه، ذاتي دشمنی نه وه، هغه ویل زه یې ماف کوم. ام حکیم لاړه او عکرمه یې راوسته. نبی علیه الصلاة والسلام معاف کو، ایمان راوړه، مشرف بالاسلام شو. دا مفسرینو دا واقعه لیکلې ده، د عکرمه دا واقعه. اوس الله رب العزت فرمایي چې د مشرکانو خدا حالت دی چې په سمندر کې راګیر شي نو چغې الله ته وایي او الله سره وعدې کوي چې که تا موږ د دې نه خلاص کړو نو ستا د نعمتونو قدر به وکړو، مسلمانان به شو. لیکن دومره بدقسمته دي چې کله دوی د سمندر په غاړه باندې د کشتۍ نه قدمونه کیږي نو فوراً اک خپل چال او خپل طریقې د شرک او د کفر بیا خپلی. فلما انجاهم کله چې اخلاص کو الله دوی لرا، کله چې الله دوی اخلاص کی. فلما انجاهم دی کنه لفظ کله چې اخلاص کی الله دوی لرا، اذا هم یبغون فی الارض ناڅاپه د دوی دپاره یبغونا پیدغه یبغونا فی الارض بغیر الحق، معنا دا ده سرکشي کوي دوی په ځمکه کې په ناحقه باندې. بغي اصل کې سرکشۍ ته وایي،
بلکې دا ظلم هغه نتیجې ته وایي ظلم چې انتها ته ورسي دې ته بغي وایي. اذا هم یبغون فی الارض ناڅاپه لټوي دوی په ځمکه کې بغاوت لره او ظلم لره او زیاتی لره بغیر حق په ناجایزه سره. بیا چې کوم دی غیر الله ته چغې وایي، بیا د غیر الله پوجي کوي، بیا د هغې منښتې کوي، بیا د هغې نه شر او خیر او شر غواړي ناڅاپه. یعنې مطلب دا دی چې خپلو خبره باندې نه ټینګېږي، په خپله خبره نه ټینګېږي. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے خلکو انما بغیکم خامخا زیاتې ستاسو ظلم ستاسو علی انفسکم په ځانونو ستاسو باندې دی. معنا دا ده چې کوم سړی بغاوت کوي او ظلم کوي او بېانصافي کوي د هغې ثمرات او نتایج هم د دوی په نفسونو باندې به راځي. دا روایت او د حدیث کې راځي چې درې شیونه دا بالکل په انسان باندې واپس کیږي، کوي به دی او د دې په لپیټ کې به عمدې راځي، دی د دې نه خلاصېدلی نه شي. دا به وروسته ووایم. من جمله د هغه دریو شیانو نه بغي هم ده او بغاوت هم دی، فساد او سرکشي هم ده. نو الله فرمایي یا ایها الناس، اے خلکو انما بغیکم خامخا ظلم او زیاتې ستاسو علی انفسکم دا واپس کیږي ستاسو په نفسونو باندې. د دې ضرر به هم تاسو ته رسي، د دې پرې اور کې به هم تاسو سوځئ. او متاع الحیات الدنیا دا تاسو چې د څه لپاره بغاوت کوئ، متاع الحیات الدنیا یعنی وقت متاع الحیات الدنیا، دا متاع چې منصوب شي نو دا ظرف دی. بیا نو چې ظرف دی نو وقت متاع الحیات الدنیا په وقت د هغې فایدې د ژوند دنیوي کې. او دا یو قرائت کې متاع ام راغلی دی، نو دا خبر بیا د مبتدا محذوف دی. هو متاع الحیات الدنیا دا ګوره سامان د ژوند دنیا دی، دا دنیایي فایده ده چند روزه، دا ډیره زر ختمیدونکې ده. ته د څه دپاره بغاوتونه کې؟ د دې دپاره چې دنیا حاصله کړي. او د دنیا ساز و سامان دا چند روزه ساز و سامان دی، 202 خپې به تر بله ورځ روانې. ثم الینا مرجعکم، بیا خالص ما ته ستاسو د ټولو واپسي ده. بل چاته به پیش کېږئ نه، ما ته به پیش کېږئ. بل چاته به واپس کېږئ نه، ما ته به واپس کېږئ. ثم الینا مرجعکم، بیا خالص ما ته ستاسو د ټولو واپسي ده. زما مخې ته به راشئ، زما سره به ستاسو پیشي وشي. ثم ننبئکم، پس بیا به زه خبر کم تاسو بما کنتم تعملون، په هغې چې تاسو څه عمل کوو. چې تاسو څه عمل کوو او به زه ستاسو مخې ته کېدم چې تاسو دا کار کړی دی، دا کار کړی دی، دا کار کړی دی. معنا دا ده چې څوک هم څه کوي، که نیکي کوي او که بدي کوي، دا ټوله د الله د علم نه بار نه ده. دا ټولو باندې الله عالم دی. او د الله د علم معنا دا ده چې الله په دې عالم دی، نو الله به دې خلکو ته په دې خبرداری هم ورکي چې دا کار هم کړی دی، او بیا د خبرداري سره به وله سزا هم ورکي، سزا به هم وله ورکي چې تاسو دا کارونه کول، د دې دا سزا اوسه کوي، تاسو د دې نه تاسو خلاصېدی نه شئ. دا یو څو خبرې په دې آیاتونو کې مخې لرالې. من مکره مکر الله به، څوک چې چلونه کوي الله د هغوی سره هم چل کوي. یاد ساتئ، څوک هم چې چل کوي او په کومه طریقې کوي، الله رب العزت به هم هغه سره دا چل کوي او پټ تدبیر به ورته کوي او نیسي به. او والله اسرع مکره و اکبر اثرا و ضررا، او الله رب العزت ډېر جلد تدبیر کوونکی دی د یو
مجرم د نیولو دپاره او اکبر اثر ډېر لوی تاثیر کوونکی دی تدبیر د الله په اعتبار د اثر سره او په اعتبار د ضرر سره. دویم دا بیان ضعف الانسان وفقره الى الله وحاجته الیه عز وجل فی حفظ حیاته وبقائه الى اجله. بیان د کمزوری د انسان او د عاجزۍ د انسان الله ته او حاجتونه د انسان الله عز وجل ته او هغه حاجتونه پسې دي بحفظ حیاتي په دې خپله ژوند کې د دې د حفاظت ته محتاج دی و بقائه او په خپله بقا کې خپل عجله پورې د خپل نیټې د مرګه پورې دی الله ته محتاج دی. نمبر 3 اخلاص العبد الدعاء في حال الشده آیة. اخلاص د بنده دعا لره بلله په حالت د سختۍ کې چې سړی د سختۍ په وخت کې صرف الله ته آواز کوي. دا آیت ان التوحید اصل والشرک طوار. دا هم د الله د قدرت یو نښه ده او توحید اصل دی او شرک عارضی عمل دی. اصل توحید دی. اصل کل مولود یولد علی الفطره، هر وړوکی پیدا کیږي په فطرت اسلامی باندې. المشركون اولون احسن حالا من جهلة هذه الامه. دا ټکی زده کوي، دا دلته ویلي ده. مشرکان اول یعنی د مکې والو ډېر ښه حالت والو د موجوده د امت مسلمه د مشرکانو نه. اذ یشرکون فی الرخاء، ځکه چې مشرکانو به شرک او د حالت پر د په حالت د راحت کې او د خوشحالۍ کې به شرک او لات او منات به زوتول او یخلصون فی الشده، خالص الله ته به نارې وهلې په سختۍ په وخت کې. اما جهال المسلمون اليوم، هر چې جاهلان مسلمانان دي نن ورځې، فشرکهم دائم فی الرخاء والشده، دی شرک همیشه دی په خوشحالۍ په وخت کې هم او د سختۍ په وخت کې هم علی السوا، برابر په برابر باندې دی، برابر په برابر باندې. نر زامن دي د نر پیږی پرې باندې رامدد شي، اولیاء ځوانه رامدد شي. هلکه تا 5 پاوه ایستلي دي، سپین سپاوی د ګوټ د مړني به وباسې، په غوړو کې به یې وباسې او په پیو کې به یې وباسې او په غنمو کې به یې وباسې او په جوارو کې 5 پاوی به وباسې. پیږی که نه بیا وله دیکه درکړي، دیکه. ما تاسو ته هلته یو خبره وکړه، ما چې 3 څیزونه داسې دي چې د هغې بد اثر په هغه چا راځي چې څوک دا کار کوي. کم نو ګوره دی وایي بغی الانسان عائد علی نفسه، ظلم او بے انصافی او فساد د انسان دا واپس کیږي په نفس د انسان باندې، کمکره و نکسه. څنګه چې ناکاره تدبیرونه د انسان په انسان باندې الټه راځي، و نکسه او دارنګې ماتول د وعدې د انسان چې د الله سره وعدې کوي او ماتوي، د هغې بد اثر هم په دې ماتونکي باندې راځي. وفي الحدیث، حدیث شریف کې راغلي دي، 3 علی اصحابها، 3 شیونه دي چې دا را واپس کیږي په هغه چا باندې چې څوک یې کوي. اصحاب یعنی څوک چې د دې کوونکي دي، د دې بد اثر هم په دې راځي. کم چې 3 علی اصحابها رواجعو، 3 څیزونه دي چې په دې کوونکو باندې واپس کیږي، د هغې بد اثر. البغی والمکر والنکس، یو بغاوت دی، ظلم دی او بې انصافي ده، او بل مکر پټ تدبیرونه، او 3 والنکسو ماتول د وعدو، د دې بد اثر هم په دې 3 خلکو باندې به راځي. آخري خبره تقریر مبدأ البعث والجزاء یوم القیامه. په دې آیاتونو کې دا خبره مراله شپږمه چې بعث بعد الحق لازم دی،
او بدلی په ورځ د قیامت با الله رب العزت ورکوي ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا فشر که ښه عمل چا کړی ښې بدلی به میلاو شي او که بد عمل کړی دی بده بدلی به میلاو شي الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي